ما باندې دوباره اعتماد وکړو او آینده هغې لپاره چونکې زموږ د الیکشن ټایم چې و د پارټۍ پوره و نو هغه نن د هغې پروګرام کې د اختتامي هغه دی نن د صوبې او د مرکزي قائدین انتخاب کېږي او زه امید لرم چې دا یو جمهوري عمل دی دا موږ مخکې بوځو او راتلونکي الیکشن کې به خپل یو بھرپور انداز سره خپل جدوجہد کوو او ان شاء الله تعالی دا تیر الیکشن چې کوم یو سلیکټډ طریقې سره شوی زه امید لرم چې اوس په هغې کې موږ به دا غواړو چې د عوامو صحیح منتخب خلک راشي اسمبلو ته او هغوی د ملک دا مشکلات دي دا حل کړي شي. 8 فروری باندې به الیکشن وشي تاسو وایي 8 فروری باندې به الیکشن وشي زما پوره امید دی چې الیکشن به په 8 تاریخ باندې کېږي او دا یو فیصله ده او یو آئینی طریقه ده ان شاء الله تعالی کېږي.